बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम څنګه خو ملګرو ټیک ټاکی زم تاسو ورور تاسو ملګری کریم خان څنګه چې ما تاسو ته ویلو چې زمونږ چې کوم د کیک انګلیش ګرامر سیریز دی کې باندې یوازې موږ د انګلیش ګرامر زده کو بلکې تاسو د موټیویشن د لپاره او تاسو د زړه غټاولو د لپاره او تاسو د انکریج کولو د لپاره به موږ د داسې خلکو سره تاسو ملاقاتونه کوو داغي به موږ انټرویوز اخلو داغي د ژوند د حالاتونه به تاسو خبرو چې هغه سیلف میډ خلک دي سیلف میډ ان د سنس چې هغه را پاسې د ځان فکر یو کو یو سټرګل شروع کو یو منډه شروع کړه او الله رب العزت هغه په دغه خپل منډه کې چې کم دی نو یو کامیابی ورکړه په دغه سلسله کې چې کم دی مونږه نن د خپل زما انتهایی قدردان او زما په ما ګران او زما چې کم زما استاد دی د چانه چې مونږ انګریزي زده کړې دا ما سٹارټ هم د دینه واغسته پروفیسر عبدالولی ولی صاحب د دې په انسټیټیوټ کې په اکیډمي کې موږ راغلی یو په د دې تعارف به درته زه لږ غونتې کومه او د هغې نه پس به موږ د دې سره خبرې کوو د دې نه مخکې که تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړي کاندي زموږ چینل هم سبسکرایب کړي کیک انګلیش ګرامر سیریز او ملګرو سره شیر کړي خاص کر د پښتنو سره چې هغه هر چېرته دي څنګه چې زموږ د چینل پاکستان کې چې کوم زمونږ کے پی دا زمونږ بلوچستان دی افغانستان نه زموږ ټول نه خويندې ګوري نو دا ای ته ورسوي عبدالولی ولی صاحب چې کوم دی په تختبای کې د دې د آکسفورډ انګلیش لینګویج انسټیټیوټ په نوم باندې د انګلیش د ژبې د زده کړې یو اداره ده په سونو نه بلکې په زرګونو نه بلکې په لکونو تاسو به وایئ چې په لکونو څنګه نو څلېرویشت کاله وشو چې دی په تختبای کې ټیچنګ کوي د خلکو خدمت کوي د ژبې خدمت کوي ډیرو خلکو ډیرو چې میل او فیمیل سټوډنټس د دې ځنا انګلیش ګرامر یاد کو انګلیش لینګویج یاد کو او نن هغې د تعلیم په میدان کې یا که څوک د تعلیم نه هټ کر دی بهر ملکونو کې جاب کوي یا په غټ غټ جابز باندې دي د دې سټوډنټان الله پاک کامیاب کړي پای کې ډاکټرز دي کې پروفیسرز دي آی کې سی اس پی آفیسرز دي نو نن موږ د هغې خواله راغلي یو موږ د هغې د عبدالولي ولی صاحب ډېره زیاته شکریا ادا کوو چې هغې په دې خپل بیزي سکیجول کې بیزي شیډیول کې موږ لا ټایم راکړه او هغې به زموږ سره خبر کوي سر السلام علیکم وعلیکم السلام عبدالکریم صاحب په خیر علی هر کله راشئ ستړي مشئ او ټولو درنو قدرمندو خوږو اورېدونکو کتونکو ته سلام او یو ځل بیا ډېره مننه مهرباني چې تاسو نن اکسپورټ ته تشریف راوړو دلته رالی جی سر تاسو د قیمتي وخت سره یو جهان ورنه عبدالولي ولی صاحب ډېر خوږ ژبه انسان دی خوږه ژبه لري او ډېر د ذوق او د ادب شخصیت حامل دی د دې سره به مونږ نورې خبرې هم کوو خو سر تاسو نه یو خو تاسو ته سر مونږ حراجي تقسیم درکو یقینا چې تاسو ته یو غټ انعام په دې ملاوغل ته پکار دي چې دومره کنسسټنسي سر تاسو وساتله څلېرویشت کاله د ژوند اگر سټوډنټس به بالا خلک وایي چې سر خو ښکاري نه سر خو ټول عمر د څلېرویشتو کالو ښکاري نو واقعي چې دا د سر یو خپل یو سپیشالټي ده چې استاد چېرته هم نه بوډا کېږي او د هغې ژوندی مثال موږ سره عبدالولي علي صاحب دی سر تاسو څلېرویشت کاله مسلسل د دې ژبې خدمت وکړو تاسو دلته کې سر خلکو ته د انګلیش د ګرامر او د لینګویج خپل چې کوم سرویسز دي بلا تعطل تاسو سره جاری وساتل سر څه تکاوټ داسې څه احساس چې مړه بس ډېره مو د انګلیش شو ګرامر شو نور نه خیم نه سر تاسو د خپله سټمنا څنګه مینټین وساتله سر مننه جی عبدالکریم صاحب د په دې حواله سره خو د ټولو نه ضروري خبره دا ده چې کله یو انسان مطلب هغه مونږ چې وایي چې خلوصي سینسیریټي سمپتي د خلکو سره د مینې نو بیا لکه تکاوټ مکاوټ یا ستړیا دا خلک ډېره نه محسوسوي مونږ جی لکه د شورو نه چې اوس را روان یو دې ځای پورې راورسېدو نو صرف او صرف دا دی چې مونږ لکه مطلب دا چې په خپل کار کې بس نه څه خلوص به شاملي یو کس چې د ړنه وغواړي چې یاره لکه مطلب زما سټوډنټس دي زما دا خلک دی د دې سیمې د دې علاقې سټوډنټس دي هغوی ته څه فایده ورسي نو په دې کې د دې خلوص ډېر غټ رول دی او یو بل لکه چې دا وشي چې په خلوص او په مینه باندې د یو کس یو سټوډنټ سره مطلب مدد کولی هیلپ کولی نو بیا د هغوی دعا دي چې هغه تا پسې شي نو چې کله نیک کارونه کېږي او نیک خلک دعاګانې کوي نو انشاءالله بیا هغه مطلب هغه تسلسل هم برقرار پاتې شي صحت هم برقرار پاتې شي او
د خلکو سره هغه رابطه هم برقرار پاتې شي. نو زما خو چې څونه خیال دی دغه به انسان ډېر عاجز دی، نو هغه مطلب لکه نشي کولی او ریلی دا یو ډېره دغه خبره ده چې مطلب دونه وخت سره مسلسل یو ځای کې یو کس پاتې شي او هغه تسلسل برقرار وساتلی شي. بهرحال د خلکو دعاګانې دي، زمونږ سټوډنټس دي هر چېرته چې مونږ ګوري او مونږ اوري نو د دوی د دعاګانو درخواست دی که دوی دعاګانې او مونږ به انشاءالله مخکې نور هم روان یو به. تھینک یو جی. سر مننه، ډېر ښکلې خبرې سر. یقینا چې کم انسان هم د امت مسلمه او د خلکو په کار راځي سر، نو نه ژوند هغې له شکست نشي ورکولی، د هغې جذبې واقع چې ځواني. سر یو تپوس دا کوم چې کله تاسو 40 کاله مخکې انګلیش لینګویج او ګرامر سټارټ کوم، نو سر راته ووایي چې هغه وخت کې د انګلیش په حوالې سره دومره اویرنس و که نه و؟ زه خو دا خبره سر بلکې که تاسو وګورئ نو میډیا خو اوس ریسنټلی په دې شاته 15 کاله کې کافي مخکې لاړه. اوس سټوډنټ ته کم چیلنجز مخ دي او هغه وخت کې سټوډنټ ته کم چیلنجز مخ دي سر؟ په دې هم لږ پوهیږئ سر. جی عبدالکریم صاحب لکه څنګه چې تاسو ته پته وه چې موږ دلته په تخبې کې په لومبي ځل باندې انګلیش لینګویج کلاسونه شروع کړو، کلاسز شروع شو، نو اکثر کسانو ته دا پته هم نه وه چې انګلیش ایز ا لینګویج څنګه زده کېږي او څنګه یې خلک وایي. خو بیا په دې کې چې لکه تاسو چې موږ هغه ټایم کې تقریبا دا 1994 95 96 خبره وه چې موږ سره یو څو سټوډنټس داسې راله چې هغوی موږ سره کېناسته، څه نه څه فایده ورته وشوه. په هغې کې چې تاسو خو ښه زمانه پېژنئ عبدالمالک روغاني صاحب چې مال راغی نو ما ته وایي چې یاره لکه دا لینګویج دا څنګه به دا انګلیش زمونږ ښه شي، څنګه به ووایو. زما خو د اف ای پیپر هم د انګلیش راغلی دی، نو ما ورته وایي راځه بس دلته به مونږ دا کلاس دی. نو د هغې سره مونږ سټارټ واخیستو. نو بیا زه اوس هم د عبدالمالک روغاني صاحب ډېره مننه کوم چې هغه مونږ سره په دې کې ډېر لاس کړی دی چې لکه دا یو قسمه زمونږ دپاره یو ذریعه شوه د اشتهار. هلته خو لکه مطلب ایون چې موبایل ټلیفون به کال کېدو دا شیزونه نه و، نو مطلب هغې سره زمونږ هغه سټارټ واخیستی شو، هغه هر ځای ته ځان ورسو، ډېر ایکټیو ماشاءالله هغه ټایم کې ډېر ینګ و. نو د هغې نه وروستو بیا خلکو ته پته ولګېده چې یاره ریلی انګلیش هم لینګویج هم دلته زده کېږي. او د هغې نه وروستو لکه بیا نور ځایونو کې داسې زموږ سټوډنټس و هغې لاړ ځای په ځای باندې، نو دا خبره بیا دلته په دې مردان ډسټرکټ کې لکه دغه شوه. او هغه وخت سټوډنټ ته چې کوم لکه سر که تاسو ګورئ که نه نو هغه وخت کې د تعلیم سره دونه د خلکو انټرسټ نه و، بس لسم پورې به تعلیم وکړو، دوبۍ ته به لاړ یا کراچۍ ته به لاړ. اوس سر سټوډنټ ته کم چیلنجز دي یا تاسو سر د سټوډنټ څه ډیمانډ کوئ د انګلیش په حوالې سره؟ بالکل جی، لکه هغه ټایم کې خو لکه داسې وجي چې صرف د انګلیش ډېر لږ محدود دی رټن حده پورې و که نه، لکه سپوکن یو ځای کې خبرې کېدې، انټرویو کې دی، مطلب پریزنټیشن به کېدو. نو انګلیش لکه خلکو دونه ډیمانډ نه و، لکه دونه ضرورت به نه راته. نن سبا جي چې لکه تاسو ګورئ چې یو ډیجیټل ورلډ شروع دی، مطلب لکه انټرنیټ او لکه دا آی ټي انفراسټرکچر چې کوم دی هغه دې حد ته رسېدلی چې لکه مطلب په هر ځای کې لکه چې ته څه ګورې راځي نو تا ته به د انګلیش ضرورت راځي، انګلیش به پکارېږي. د هغه پریکټیکل لایف نه علاوه زمونږ چې کوم عام مطلب روټین دي په هغې کې مونږ ته نن سبا د دې ضرورت دی. او لکه دا خو چې مخکې مونږ دا وایو که نه چې مخکې لکه چیلنجز دا ډېر زیات و سټوډنټس ته. نن خو هر سټوډنټ سره په کور کې فار ایگزامپل تاسو زه عبدالکریم صاحب دلته ما سره ناست دلته به ما سره کلاس اخیستو، دا بورډ به دا کلاس به دا مارکر به. نن سبا تاسو په هر یو کور کې اویلیبل وي، په هر کور کې تاسو موجود دي، لکه ما هر څوک دا پلی کولی شي، ستاسو ویډیو کتلی شي. نو لکه دا خو د خلکو دپاره یو ډېره ښه اپرچونټي ده چې د ملک نه بهر هم لکه زمونږ دا زه په دې ډېر فخر محسوسوم چې زمونږ د آکسفورډ یو ممبر د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسېده. دا خو مونږ چې ډېر مخکې لکه دا سټارټ مونږ وی چې والو، خو لکه د ټایم شارټیج کمی، مصروفیات ډېري، نو ماشاءالله دا یو ډېر زبردست قدم تاسو اوچت کړی دی چې دا نورو ځینو ته مو رسي. او لکه مطلب دا دی روان دی رسي به د خیره زمونږ کوآپریشن، زمونږ مدد، زمونږ مرسته به تاسو سره یي هر ځای ته چې انشاءالله مونږ به رسایي به کوو. او جی بالکل. د دویم سر تپوس دا کوم چې که سر تاسو له ماشاءالله رنګ رنګ خلک به راځي، بعضې وخت کې یو سټوډنټ راشي چې یاره بس سر بهر روان یم یا بس په 3 میاشتې کې رانه انګریز جوړ کړي جي لکه مطلب زمانه. نو سر هسې دا ممکن ده چې لکه موږ یو پردی ژبه چې د هغې ځان له خپل یو کلچر دی، کلتور دی، ثقافت دی، تهذیب لري،
په 3 میاشتو کې په 2 میاشتو کې په 6 میاشتو کې موږ خو هغې ته زما د اندازې مطابق سر تاسو ښه پوهېږئ خو هغه عمر انګلیش موږ نشو ښودی موږ ورته انګلیش سپیسیفاید انګلیش ښودی شو سر تاسو د دې زموږ سټوډنټان اکثر دا وایي چې 2 میاشتې لینګویج انسټیټیوټ ته لاړم 3 میاشتې لاړم او جی زما خو فر انګلیش شروع نه کو سر تاسو هغې ته څه میسج ورکول غواړئ جی دا ډېر زبردست کوېشن و عبدالکریم صاحب ما دلته چې کم سټوډنټس راځي نو زه وړومبی هغوی ته دا خبره کوم چې ګوره دا انګلیش زده کول دي دا وړه خبره نه ده دا لکه دا دونه وړه چې دی دونه وړوکی دا به دونه غټ کوي لکه اړه به غټ کوي په دې کې به په یخنۍ کې په باران کې په ګرمۍ کې یو ورځ به کلاس مس کېږي یو ورځ به لګي یو ورځ به ټیچر نه وي دې له بړه غټ ساتئ کله چې تا اړه غټ کو نو ته به لکه مطلب په دې سره بیا یو تسلسل سره به ته روان او جاري به وساتلی شي او بل جې لکه زه خو سټوډنټس ته دا میسج ورکوم او دا ورته وایم چې لکه نن سبا داسې خبرې چې یو کس تا ته وایي چې زه په 40 ډیز کې په 30 ډیز کې تا ته انګلیش ښیم او لکه ما سره اډمیشن وکړو داسې او داسې نه جي دا امپاسبل دی دا کېدی نه شي او داسې طریقه نه ده د انګلیش ښودلو ما سره جي لکه ما د 25 ایرز لکه زه کنټینیوسلی ټیچینګ کوم د انګلیش خو ما اوس پر چاته دا نه ویلي چې لکه تر اوسه ما سره کېنه میاشت پس به ته انګلیش وایې زه ورته یم انګلیش به زده کې بالکل د دې خبرې ضمانت کوم خو ټایم درته نه ښیم چې لکه سونه ټایم کې به ته مطلب کولی شي چې انګلیش زده کې اوس یو سټوډنټ ما درغی چې ماله په میاشت کې نه په میاشت کې به ته خپل کوشش کې تر راشه ما سره کې نه دا خو منټلیټي ده یو سټوډنټ په میټرک کې 1000 مارکس علي بل 800 علي بل 7 بل 600 علي بل فیل کېږي یو ټاپر راځي نو دا خو د سټوډنټس پرې د هغه منټلیټي پرې لکه هغې باندې ډیپینډ کوي چې څونه یو سټوډنټس کولی شي خو لکه سټوډنټ ته دا میسج دی چې چېرته هم په دې خبرو کې را نه شي چې یو کس درته وایي چې په 10 ورځو کې په 40 ورځو کې په میاشت کې په 2 په 3 کې چې څوک د ټایم ښایي دا دروغ وایي دا غلط وایي دا ټایم په انګلیش کې ښودل ممکن نه دی سر تاسو خو ډېر سپینې خبرې وکړې بلکې د بلا انسټیټیوټ والا کاروبار به تاسو بند کړي ځکه چې هغې لیکلي 45 ډیز کې او په نو سر داسې خو زما په خیال باندې مونږ که تاسو ګورئ چې پښتانه یو ماشوم که مونږ وګورو نو ماشوم چې رالویږي سر نو چې 15 کال ته ورسي نو هغه په خپله پښتو یې زده کړي نو دا زموږ پردۍ ژبه څنګه زده کوو سر دا راته وایي چې تاسو سټوډنټس چې کوم دي نو هغه د سټوډنټس لکه اوس ماشاءالله که سر وګورئ د ماشومانو په ذهن کې دا یو خبرې چې زه به ډاکټر جوړېږم زه به چې کوم دی نو لکه دا ډاکټري زموږ پر ماشومانو په ذهن کې ډېره زیاته په دې باندې حوي که بیا وګورئ سر د اف ایس سی نه پس واړه هم دغه چې کوم دی نو راشي د بي ایس په لیول باندې به سر موږ خبرې وکړو هغې د ساینس پیریډ بیا پولیټیکل ساینس او راشي سر که موږ وګورو د ساینس په نسبت باندې هغې په مقابله کې موږ وایي که موږ انګلیش له توجه ورکړو یو سټوډنټ انګلیش ګرامر زده کړي او په انګلیش باندې ځان پوهېږي نو ستاسو څه خیال دی چې د ماشوم د سی ایس ایس او د پی ایم ایس په لیول باندې چې کوم د کمپیټیټیو ایگزامینیشن دي د هغې د کلیر کولو دوی ته څومره چانسز دي یا دوی ته څومره اپورچونیټیز پرووایډ کیدی شي سر بالکل جی زبردست جی زما هر وخت سټوډنټس ته دا میسج دی او زه ورته دا وایم بار بار لکه زه هر یو سټوډنټ هر یو کلاس ته دا میسج ورکوم چې ډونټ فالو ټرینډس لکه ټرینډ فالوورز تاسو مه جوړېږئ لکه فار ایگزامپل لکه اوس زمونږ په سوسایټي کې زمونږ په معاشره ټولنه کې یو کس دی ډاکټر دی نو بل لکه بیا مور پلار والدین چې کومي خپل خپلواني ګوره پلانې ډاکټر شو ته لکه دغه شان ګرځي او تم ډاکټر شه نو هغه غریب یا خوښه یا نه خوښه تم انجینیر شه نو بس هغه بیا هغې پسې نو دا جی ټرینډ فالوورز دي ټرینډ فالوورز چېرته هم جوړېدل نه دي پکار لکه یو سټوډنټ دی ته پرې غوښتل پکار دی چې هغه انټرسټ په کم فیلډ کې دی سونه کېدی شي د په دې ستاسو د سوال دویمه برخه لکه چې پی ایم ایس او کمپیټیټیو ایگزامینیشنز چې کوم دي په هغې کې د انګلیش د هغې نه خو جي ښکته چې زمونږ کوم عام ټیسټونه کېږي لکه فار ایگزامپل این ټي ایس کم ټیسټونه کنډکټ کوي په هغې کې زمونږ د ټیچرز غټه مسله دی لکه زمونږ څوک چې پیر کېږي په ټیسټ کې مسله فزیکس کیمسټري بایو فزیکس نه جوړوي مسله ټول انګلیش ورته جوړوي لکه په هر ځای کې د انګلیش ګرامر او لکه د دې مسله راځي او بیا داسې لکه کمپیټیټیو ایگزامز کې چې شي نو هغه خو بیا لکه ماشاءالله د هغې دپاره یو لاره کولاو شوه چې یو سړی فلوئنټلی سپیکینګ وکړي هغه مطلب خبرې وکړي انګلیش کې او هغه یو میسج په بهتر طریقې سره کنویږي نو د هغه دپاره یو ډېر ګولډن چانس اپرچونیټیز جوړېدی شي سر ستاسو سر ټایم مې واغست یو جهان مننه پتلو تلو کې به د نصر یو تپوس دا وکړم سر چې زمونږ دا نوې چې کوم نسل دی که سر تاسو وګورئ نو موږ چې کله په سکول کالج کې موږ سکول کې وو نو ما ته خو یې په پنځم کې وم چې ما ته انګلیش راغلی و جي لکه ډېر لایټ به موږ ته انګلیش اوس خو ماشومان که تاسو وګورئ د درې نیمو کالو چې کوم ماشوم په پلی ګروپ کې سبق کوي نو اوم انګلیش هغې ته ښودلی کېږي خو سر که تاسو وګورئ نو یو کس تاسو د اکیډمۍ ته به تاسو بلا خلک داسې راغلي چې به شپاړسم کړي
او بیا به انګلیش لراځي. نو سر مونږ انګلیش از ا سبجیکټ ویلې دی لکه مونږ غټي تر سټیکرو مونږ ته یاد دا غریډا مونږ ته یاد دی خو مونږ یو دوه ټکی کمیونیکیشن چا سره نشو کولی. سر تاسو په خیال باندې په سکولونو کې مونږ ته انګلیش از ا سبجیکټ خو دل غواړي کې انګلیش از ا لانګویج خو دل غواړي. جی په دې باره کې خو جی مونږ اکثر لکه دا سوچ هم کوو لکه اوس ډېر سکولونه داسې دي که نه داسې سیسټم ایجوکیشن چې کوم انټروډیوس شوي دي که نه که چې ډېر فیمس دي هغوی اوس د دې لپاره خپله یو طریقه شروع کړې ده چې پریکټیکلی انګلیش یعنی عملي طور باندې چې کوم انګریزي عملي چې مونږ کوم استعمالو د هغې دپاره دوی خاص پراجیکټ شروع کړي. لکه زه په خپله د یو پراجیکټ حصه یم چې هغه ما شروع کړی دی او په هغه پراجیکټ کې زما ټارګټس دا دي چې یو کس لکه فلوینسي سپیکینګ د هغه وکړي. مونږ سره لکه انګلیش میډیم سکولز دي انګلیش میډیم کالجز دي خو لکه هلته سبجیکټ چې کوم د بوک نه چې کوم انګریزي ښودلی کېږي کوایټ ډفرنټ دي چې کوم مونږ عام عملي طور باندې پریکټیکلی چې کوم دی. نو د دې دپاره خو لکه زما دا ریکویسټ دی لکه مطلب ایجوکیشنسټ چې کوم دي کوم پالیسي میکرز دي چې هغوی داسې څه راوړي چې هغه پریکټیکلی په سکولونو په کالجونو کې وچلیږي از ا لینګویج استعمال وښیي. نو اوس د دې دپاره لکه هر یو ادارې خپل یو دغه شروع کړی دی هر یو سیسټم خپل یو پروګرام شروع کړی پروجیکټ یې لانچ کړي دي چې لکه مونږ پریکټیکلی چې صحیح هغه سټوډنټس ووایي او خبرې وکړي او دا نو دا خو چې لکه ډېره ضروري خبره ده چې داسې پریکټیکلی څه وشي ریدر دین انګلیش از ا لینګویج ټیچ شي. جی د خوږو لیدونکو ستاسو د څنګه مونږ او خوږو د کیمرې باندې مونږ په سکرین باندې لیدونکو څنګه مونږ تاسو دا وعده کړې وه چې مونږ به تاسو سره هغه خلک میلاوخو چې کوم په ژوند کې الله پاک یو مقام ته رسولی دي خو د دغې مقام په شا باندې د هغې خپل محنت شامل دی د هغې خپل لګن د هغې خپل یو ټارګټ یو ګول سیټینګ چې که څه ته وایي چې هغې ځان له یو ټارګټ اگر چې دا ټارګټ اچیو کول اسان کار نه دی ګران کار دی. بعضې وخت کې زموږ اوسني زموږ چې کوم سټوډنټس دي زه به دا ووایم چې هغې سپون فیډینګ غواړي بس هغې شارټ کټس اپلای کوي په لایف کې دا پاسبل نه ده. په اخر کې زه د عبدالولي صاحب ته ریکویسټ کوم چې هغه د سټوډنټس ته یو میسیج ورکړي تاسو ته یو میسیج درکړي او هغه مهرباني وکړي چې دا میسیج چې کوم دی دا به د دوی د شا د کلونو د تجربې نه جوړ وي. نو مهرباني وکړي تاسو په هغې باندې عمل وکړئ. زه سر ته ریکویسټ کوم چې تاسو ته یو میسیج زما د خوږو کتونکو ته ورکړي چې دوی ته هغه دوی په لایف کې عملا اختیار کړي او د دوی په ژوند روښانه شي. سر پلیز. مننه جی. سټوډنټس ته زما پیغام دا دی چې ډیر سټوډنټس چې تاسو هر چېرته یې هر چېرته مونږ ګورئ مونږ ګورئ نو د ټولو نه ضروري خبره ده چې کله تاسو کم څه کوئ لکه کم کلاس شروع کوئ لکه مطلب څه لینګویج زده کول غواړئ کم سبجیکټ کې تاسو مخکې تلل غواړئ نو د ټولو نه ضروري خبره وړومبی ده چې په هغې کې تاسو خپله دلچسپي پیدا کړئ انټرسټ پیدا کړئ د هغه سبجیکټ مطابق چې کم تاسو لکه کومه لاره ځان دپاره غوره کړې ده کومه لاره خوښه کړې ده هغې لارې باره کې تاسو ځان ته معلومات حاصل کړئ چې یاره لکه زما مخکې تګ به څنګه وي او په کومه لاره به زما او څه به کول غواړم معلومات حاصل کړئ د ځان دپاره او چې کم کار کوئ په هغې کې دلچسپي پیدا کړئ او هر وخت د سینسیریټي یعنی د خلوص سره چې بالکل تاسو د زړه دغه جذبه په هغې کې شامل نو انشاءالله تاسو چې کم طرف ته ځئ او په کومه لاره ځئ هغه به د کامیابۍ لاره وي او موږ به هر وخت ستاسو دپاره دعا کوو ستاسو د بریالیتوب او کامیابۍ دپاره. سر د کې چې کوم دا یوټیوب باندې زموږ چینل دی کې انګلیش ګرامر سیریز د دې باره کې سر تاسو سټوډنټس ته وایي چې دا لکه مطلب که د هر ځای دی خاص کر سره زموږ سره د هنګو د بنو د دیر پاړه چې هغه دلته کې سر ټیچر خو لا پرې روډ نشته بجلی نشته نو سر دې باره کې تاسو څه وایي دي سټوډنټس جی د کې انګلیش سیریز چې کم دی کم چې دوی خپل یو بک عبدالکریم صاحب لانچ کړی دی نو هغه بک ما په خپله په هغې کې لیکلم کړي دي ما په هغه کتلیم دی نو یو ډېر زبردست او چې اوس راځي او په پریکټیکل طریقه باندې تاسو ته ښودلی کېږي نو خاص کر پښتانه کاغذ په هر ځای کې موجود دي نو دا په وړومبي ځل باندې په پښتو کې داسې یو پروګرام دوی راوړی دی او چې ډېر مطلب هغه د ستاینې او تعریف قابل دی. نو لکه پښتانه چې په هر ځای کې دا جی ما آنلاین کلاس اخیستو په سویډن کې پښتانه وو هلته سویډن کې هغوی فلایټ اټینډنټ ته اپلای کوله نو د هغه ځای نه هغوی ما ته وویل چې سر یوټیوب چینل په پښتو کې نو موږ په دې باندې غور کوو چې یوټیوب چینل موږ شروع کوو ټایم میلاو شي خو عبدالکریم صاحب دا سټپ واغستو او د هر پښتون کور ته ورسېدو او دا زه د خپل ادارې ایکسپرټ
د تخبې د خلکو عبدالکریم صاحب او د خپل ادارې یو اعزاز او فخر ګڼم او ټولو پښتنو ته دې ډالۍ وي او مبارک وي چې چېرته یې ګورئ اورئ او څه به یې زده کوئ انشاءالله. مننه سر ستاسو د ټایم د راکولو ډېره مهرباني. خو ګورېدونکو دا کومې خبرې چې مونږ نن د سر سره وکړلې ډېرې ګټورې خوندورې او د عقل او د پند خبرې وي. الله دې کړي چې دا ستاسو عملاً په لایف کې دا اصول تاسو د کامیابی چې کوم اصول دي محنت یقیناً چې په کامیابی کې د کامیابی لپاره لومبی سر اصول محنت دی. محنت به کوي تاسو ان شاء الله العزیز دا خبرې په لایف کې پریکټیکلی اپلای کې انګلیش لینګویج ګرامر دونه غټه خبره نه را که تاسو محنت وکړئ او تاسو لګن وي او تاسو یو کریز وي په لایف کې به الله تاسو له غټ غټ اچیومنټس درکړي. په دې خبرو باندې زه ستاسو نه د خپل خو قدردان زما ټیچر زما پروفیسر ملګری زما استاد عبدالولي ولی صاحب سره تاسو اجازه غواړو. د الله پامان. السلام علیکم.